او 38 نمبر آیاتی مبارکہ. پدی آیاتی مبارکو کی رب العالمین جہاد طرف تا ترغیب ذکر کئی او مجاہدین تا بشارت ذکر کئی او کم صحابہ کرام چی پا غزوہ تبوک کی دا جہاد نا پاتی شویو قصدن یا خطاً نو اغیت زجر او زورن ذکر کئی. غزوہ تبوک چیو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غزاگانو کی دا طولنا اخیری غزا و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دا رجب پا میاش کی شوی و پا 9 ہجری کی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیری غزا و او دا چونکہ دیر یو مشکل حالت کی شوی و دیر دا گران وقتو. علماء وائی چی دا شام نباز تاجران رالل او دا زیتون تیل روڑل دا تجارت تا پارا خو چی دل تا مومنان اولی دل چی دا خو دیر بیغم دی خوڑو دی که دلچسپی نالی زمون خو تجارت خرابی گی نو دی ورتوی وی دا ملک روم بادشاہ چی دے ہرقل وی اغل 100,000 پوچ تیار کرے دے او دا شام سرحد چیو اغیت تبوک وی دا شام سرحد وو او وی التا جمع کری دی او وی دا 1 کال تنخی ورطب پا ایڈوانس کی ورکڑی دا دا پارا دا دیستاسو خلاپی تیار کری دے وی دا عربم بعضی قبائلو ورسر مرگتیا کری دا او پا مدینہ منورہ باندی بوی حملہ کی نو او دغی وقت کی دا شام چیو دا دی حکومت زیر اثر وو دا یو صوبہ و پا دغی وقت کی چی غسانی بادشاہ چیو دا غپا تصرف کیوا دا حکومت زیر اثر وو دا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو توویل ویچاگی پا مونگ حملہ کی نو خبر دادا چی مونگا پی اقدامو او مونگا پی رنبیشو. صحابہ کرامو طول لبیک اوے او تیاری شروع کو خدا سخت دا امتحان مقوا زکا چی یو خو سخت گرمی وا بل قحط سالی وا بل پسلون پاخ شویو دا کٹکولو وخی نزدی راغلیو او پا صحابو بانی دا 13 کال قرضی لا پوری وی او دا دی دا آئندہ کال ټول دارو مدار چی وخو پا کجورو کیو او سفرم دیر لریو او چی خبر شو چی دا ملک روم بادشاہ غسانی اغد تجربہ کار پوچ تیار کرے دے خد تجربہ کار خلق دے اغب زمون مقابلہ کی نو دیر سخت وقتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا خبر بالکل واضح کرا. نور جنگونو کے بدا طریقہ وا چی دا اللہ حبیب بطرف نظاہرو توریہ بے کولا دا سے الفاظ بے استعمالول چی صحابو تبا یقینی پتہ نہ لگی دا چی دی طرف تبزو او پا دی کی ورطا ہر سا ظاہر کرل چی خکار خبر پڑاگشی زکا چی دا گران مرحلہ دا نو پا دی کی ڈیری ڈلی پیدا شو یو اغوا چی پا ظاہر مسلمانانو او خو اندرونی منافقینو یو حقیقتاً مسلمانانو یو پکی پا ظاہر مسلمانانو دند منافقینو چوی داتی جداش او دا بازو لگ دیر سا تردد و شک و اغا بیا ختم شو بعض اغا چی اغا معذور و مالی یا جانی اغا دا اغی وجی نپاتی شو سپکی خم مخلصینو بغیر دا عذر نپاتی شول نو چی کم پاتی شویو اللہ پی دیر وعید و زورن راولے گل دیر مدئی پس بیا توبہ اللہ قبول کرے وا
ځکه چې دا ډیر سخته غزوه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیر زره لښکر تیار کو په سخته ګرمۍ کې او د لوږې په حالت کې. وی د روم بادشاه هرقل ته چې کله د مسلمانانو د جذبې پته ولګېدله نو روب پې راغی او مقابلې ته اړو رانغله او شام والیم څه امداد ونه کو، هغه باندې روب راغی. نو څه زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 20 ورځې د تبوک په مقام کې قیام وکړو. دیرو خداغي د طرف اطلاع را نه لله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 20 ورځې قیام وکړو. نو پته ولګېده چې دشمن مرعوبه شوی دی، یریدلی دی او حاضري نشي کولی. نو د خوا و شا قبایل د دواړو جهانو سردار خدمت ته رالل او صلح وکړله او جزیه ورکولي قبول کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صلح ولیکله او ورې کړله. وی چې زمونږ جزیه قبول ده. نو دا یوه ډیره سخته غزوه راغلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک په موقع باندې د چندې اعلان وکړو. وی چنده پکار د مال پکار دی په لاره د الله کې. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټول مال په درگاه نبوی کې پیش کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ابوبکر صدیقه د اهل و عیال د پاره دي څه پریښي دي؟ دوی عرض وکړو چې صرف الله او د الله رسول مې پریښي. دا د تبوک موقع وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال پیش کو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ډیر مال پیش کو. خو په دغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر زیاته صدقه پیش کړې وه. صحابه و چې به د انفاق فی سبیل الله مبارک حکم واورېدو، د صحابه کرامو سخا خو بیا مشهوره وه. نو عمر ابوبکر دا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ 300 اوښان چې د پوره سامان د سفر نه ډکو 300 ډک اوښان او زر نغد اشرفیم ورکړلې. دغه شان ټولو صحابه کرامو د خپل وس مناسب نفقه پیش کړله او یو کردار اخود انفاق فی سبیل الله بارک. صحابه په دې حواله باندې ډیر سخیان وو چې کله به د انفاق فی سبیل الله حکم وشو نو صحابه کې د سخا صفت ډیر زیات. ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردانو. نو چې امام الانبیاء تیار کړي نو نبی علیہ السلام کې خپل څومره سخا وه. یو ورځ کور ته راغی د عایشې رضی الله تعالی عنها کور کې بیزه علاله شوې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي وی عایشې د هغې بیزې څه چل وشو؟ وی د الله حبیبه ټوله تلې ده، ټوله م ورکړې ده، خو کتې پوها یوه اوږه پکې پاتې ده، دا مخکنۍ اوږه. وی نوره ټوله تلې ده، یوه اوږه باقي ده. د دواړو جهانو سردار ورته وی عایشې خبره الټه ده، هغه ټوله چې ده هغه باقي ده او دا یوه اوږه تلې ده. هغه نوره ته وایي تلې ده نه، هغه تاسو صدقه ورکړې ده نه، هغه باقي ده. او چې دا وای پاتې ده نو دا لاړله، ځکه چې دا خو به مونږ وخورو، هغه صدقه شوله. ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو سره چې څه دي الله وی دا به ختم شي او زما سره چې دي نه دا به باقي. نو تاسو چې زما په نوم ورکړه نه دا باقي دي او چې ځان لم واغسته نه هغه ختم شول. نو سخاتوف سخی چې دی دا ډیر ښه صفت دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړي وی د دواړو جهانو سردار وفرمایل چې سخی سړی چې دی دا الله ته نږدې، جنت ته نږدې، خلقو ته نږدې او د جهنم نه دا جنت الله ته نږدې سخی.
سخی سړی الله ته نږدې د الله رسول ته نږدې جنت ته نږدې او د جهنم نه لرې دی او بخیل سړی چې دی وی د الله نه لرې دی او د جنت نه لرې دی او دوزخ ته نږدې دی بخیل سړی او نبی علیہ السلام وفرمایل چې سخی جاهل چې دی دا غوره دی الله ته د مؤمن بخیل نه یو سړی دی مؤمن دی خو بخیل دی الله ته جاهل سخی غوره دی چې جاهل دی خو چې سخی دی دا د مؤمن عبادت گزار نه چې بخیلی الله ته خوښ دی امام غزالی رحمت الله علیه یو عجیبه خبره لیکلې ده امام غزالی رحمت الله علیه وی حضرت یحیی علیه السلام د شیطان نه تپوس وکړو چې زیات نفرت د چا نه کوي او زیات محبت د چا سره کوي نفرت ته د چا نه زیات ته او محبت ته د چا سره سیوا دی وی شیطان ورته وی چې نفرت چې کومه نو دا د سخی جاهل نه کومه او محبت چې دی دا د مؤمن بخیل نه کومه محبت د مؤمن بخیل سره کومه او نفرت چې کوم د جاهل سخی نه کومه نو یحیی علیہ السلام ورته وی دا خو عجیبه خبره ده ته د مؤمن سره محبت کوي او د جاهل نه نفرت کوي نه دا مؤمن چې دی بخیل دی نو د جهنم تلو د پاره دا شومتوب کافي دی ما ته ضرورت نشته دقه یو دا شومتوب کافي دی بس او د دې جاهل سخی نه ځکه نفرت کوم چې هر ټیم په دې فکر کېم چې نه د معلومه دی چې دا مال ورکوي یو ورځ به دی الله بخي نو په دې یره کېم د دنه نو د سره ډېر نفرت کوم چې دی دا مال ورکوي نو یو ورځ به الله په دې مال باندې بخي او دا مؤمن بخیل چې دی د دنه مې یره نشته دی د ده دپاره بخل کافي دی دی به جهنم ته ورسوي بلې ګناه ته اډو ضرورت نشته حدیث مبارک کې راځي وی په مؤمن کې دوه صفات نه جمع کیږي یو بخل یو بد اخلاقی ګوره بخل بد اخلاقی مؤمن به شوم نه او مؤمن به بد اخلاق نه مؤمن دی او شوم دی بد اخلاق دی علما وایي دی په خپل ایمان باندې ویریږي چې الله وایي چې دا دوه صفتونه نشي جمع کېدی د مؤمن سره چې مؤمنم دی او دی بخیلم دی او دی بد اخلاقم دی دا نشي جمع کېدی دا په مؤمن کې دا دوه خویونه نشي جمع کېدی نو سخا چې دی دا ډیر ښه صفت دی الله دې مونږ ټول سخیان کی او په سخا سره مال کمیږي نه وی سړی چې سخی نو دی په الله ښه ګمان کوي دی چې مال ورکوي خو مطلب یې دا دی وی الله یې مال راکوي او دا بخیل چې دی په الله دا ګمان کوي چې که زه یې ورکم نو ماله به یې څوک بیا راکوي نو د ګنې په الله دا ګمان دی چې مال الله نه راکوي او د سخی په الله دا ګمان دی چې الله یې مال راکوي نو سخا دا ډیر ښه صفت دی فرشتي دعاګانې کوي یا الله د سخی مال ډیر کی یا الله د سخی مال ډیر کی یا الله د بخیل مال هلاک کی یا الله د بخیل مال هلاک کی نو دا مال دی د دې دپاره چې په دې باندې مسلمان ته دین اسلام ته مدارسو ته او مساجدو ته او مراکزو ته او یتیمانانو ته او فقیرانو ته په خیر ورسولی شي نو سخاوت دا ډیر ښه صفت دی الله دې مونږ ټولو کې سخا پیدا کړي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ما لکم څه شوي دي تاسو لره اذا قیل لکم چې کله وویلی شي تاسو ته انفرو اوځئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله کې نو اثاقلتم نو درانه شئ تاسو الی الارض ځمکې ته یعنې بیا نه ځئ چې د جهاد حکم راشي ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره
آیا خرچ کړی دی تاسو ژوند دنیاوي په بدله د آخرت کې؟ تاسو چې جهاد له نه ځئ نو تاسو چېرته دنیاوي ژوند اخلی او آخرت نه اخلی. فما متاع الحیات الدنیا پس نه دی سامان د ژوند دنیاوي فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر دا ګورې ډیر لږ دی. د دنیا چې د آخرت په مقابله کې والی نو ګورې بیا ډیره کمه ده. الا تنفرو که اونوځئ تاسو جهاد له یعذبکم عذابا علیما عذاب به درکړي تاسو ته الله علیما عذاب دردناک. ویستبدل قوما غیرکم ستاسو په بدله کې براولی الله قوم غیرکم ستاسو نه سیوا بل قوم به الله راولي او دا عمل به ګورې الله د هغې نه والي. ولا تضروه شیئا او تاسو به ضرر ونه رسوئ الله ته شیئا د هیڅ شیز یعنی دین د الله ته به هیڅ ضرر ونه رسوئ که جهاد له نه ځئ. والله علی کل شیء قدیر الله تبارک و تعالی په هر چیز باندې قادر دی.